الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. سورة بني إسرائيل 61 نمبر آیات د دې 61 نمبر نه راواخله د 65 نمبر پورې د انسان او د شیطان منځ کې چې کومه دښمنی ده د هغې ذکر دی او د انسان حالات پکې ذکر کیږي. دې ذکر کې د آدم علیه السلام او د شیطان واقعیا ذکر کیږي او دا واقعیا مخکې هم څو ځګنې تېرې شوي ده، بیا به هم راشي، لیکن هر ځګنې کې دا د یو خاص مضمون او یو خاص مقصد لپاره ذکر کیږي. جدا جدا مقاصد دي، واقعا یو ده، لیکن مضامین او مقصدونه په هر ځګر کې ځان لري. دې ځګر کې چې دا واقعا ذکر کیږي د دې مقصد لپاره ذکر کیږي چې مخکې موږ خبره کړې و چې کله په انسان کې تکبر موجودي، ضد موجودي او دغه شان د دنیا محبت او د نفس او د خواهش غلامی چا کې موجوده وي، نو په هغې باندې حق وینا معجزات هیڅ کار هم په هغه باندې نه کوي او دغه کسان به هم دغه شان کې بېدینه د دنیا نه ځي. دا خطرناک دي، د روحاني بیماریانې وي، دا خوشي بیماریانې دي. نو که دا خلک فرمایشي معجزه غواړي هم څه پیدا نه کوي که پیش شي، او د پیغمبرانو بهترینه لهجه باندې که ورسره خبره وشي هم څه پیدا نشته دی، او که د آسماني کتابونو د منظورو نه حوالې ورکړي هم څه پیدا نه کوي دغه خلکو ته. نو دغه باب کې مخکې د دې باندې دوه دلایل ذکر شو، د سمودیانو واقعه ذکر شو او دغه شان د نبی علیہ السلام د معراج واقعه ذکر شو چې هغې هم څه پیدا ونه کړه داسې خلکو باره کې. اوس بله واقعه ذکر کېږي، واقعه د آدم علیه السلام او د شیطان چې ګوره آدم علیه السلام د خټې نه پیدا شو، سا پکې وغورځېدو او ابلیس په خپلو سترګو باندې دی لیده چې دی ژوندی شو او د آدم علیه السلام پیدایش په خپله باندې د الله تعالی د لویو نښو نه وه، د لویو معجزاتو نه وه، ځکه چې سړی په خپله باندې ګوري د خټې یو څیز هغې کې سا غورځېدل او د هغې نه انسان قیمتي انسان جوړېدل او دومره قیمتي خبرې بیا کول د ښکاره خبر د الله تعالی د قدرتونو یو لویه نښه وه. شیطان په خپلو سترګو باندې ولیدو، لیکن شیطان د تکبر په مرض باندې اخته او رضت په مرض باندې اخته او حسد په مرض باندې. نو شیطان د دغه دومره لوی نښې لوی نمونې نه هم انکار وکړو، د الله تعالی د صریح حکم مخالفت یې وکړي، زه ورته سجده نه کړم. نو دا هم دلیل شو په دې خبره باندې چې په دغه بیمارو باندې څوک اخته وي هغې د واعظ نصیحت کار نه کوي، دعوت په لاره کې دغه خلک ناکام پاتې دي، دوی باندې دعوت اثر نه کوي. الله تعالی وایي وإذ قلنا په هغه وخت کې چې موږ وویل للملائکة اسجدوا فرشتو ته چې سجده وکړئ لآدم په طرف د آدم علیه السلام باندې، په سجدو نو دوی سجده وکړه الا ابلیس بغیر د ابلیس نه. ابلیس خپل نوم عزازیل دی او د پیریانو د نسل نه دی. د دې د تفسیري بحثونه مضمونونه مخکې تېر شوي دي. قال دو ویل اسجدو ای زه به سجده کوم لمن هغه چاته خلقت چې تا پیدا کړلی طینا د خټې نه. نو دا اوس تکبر دی چې زه د اور نه پیدا یم، اور چې دی دا ښه څیز دی، د دې د انداز داسې دی چې پورته رواني او کم څیزونه چې منځ ته ورغورځېږي هغه څیز د مخې سره ختموي. او آدم علیه السلام د خټې نه پیدا شوی د خټ او خاوره داسې ده په دې کې دومره خاکساري او عاجزي ده چې څه شی پرې ورار دی په سر یې پروت وي، ضایع کېږي نه. نو ده ویل چې زما ذهن او خیال دا دی چې ګنې زما د پیدایش او نسل د آدم علیه السلام نه ډېر بهتره دی، نو لهذا یو بهتره کمزوري ته ولې سجده کوي؟ د الله تعالی د حکم په مقابل کې دا نمونه قیاسات شروع کړي. قال او ویل یعنی شیطان ویل ارأیتک خبر راکه ماته، ارأیت په معنا د اخبرنی دی چې خبر راکه ماته، هذا الذي کرمت علی دا هغه کس دی چې تا غوروالی ورکړه ده ته په ما باندې، یعنی دا سړی ته زما نه غوره مقرر کړو، حالانکې زه بهتر یم، ما علم کړی او د فرشتو استاذ پاتې شوی یم، پکار ده چې دا اعزاز زما نصیب شوی وی، لیکن تا بل چاله ورکړو. په الله تعالی یې اعتراض وکړو لئن اخرتنی که تا زه وروسته کړم الی یوم القیامت ورځې د قیامت یعنی ژوند دې راله راکړو لأحتنکن نو زه به خامخا لأحتنکن دوکه کم دوی لره ذریته اولاد د لره. آدم علیه السلام یاد نه کړو ځکه آدم علیه السلام ته پته ولې زما لاس نه رسي، دا پیغمبر دی
نو آدم علیه السلام اولاد به دوکه کړ الا قلیلا مگر کم بغیر د کمو کسانو نه کم کسان به څوک دا مخلص خلک معاشره کې کم خلک اوسېږي نه لږ به مخلصي او زیات خلک خود غرض او چلی خلک نو والله خود غرض خلک ورانه یو بچ کې دی نشي دا په لالچ کې راګروم او بس دې ته ورسوم البته چې کم مخلصین اداره نه بچ کېږي په هر ځای کې نو دې ځکه کې آدم علیه السلام ته سجده هم ونه کړله او د هغې نه بعد یې انداز دا اختیار کړو داسې الفاظ یې وویلو یعنې د خپل غرور او تکبر هغه اظهار یې وکړو چې دا هغه سړی دی چې تا زمانه ماله په ده باندې غورووالی ورکړی دی زمانه د زیات غوره کړی دی اوس زما کار دا دی چې ده سره به زه دښمني کړو او دښمني مې دا ده چې په دغه مې لاس نه رسي خو د اولاد پرېږده منه لاحتنکن احتناک چې کوم دی د یو شی د یخ نه خر کولو ته او تباه کولو ته ویله کېږي چې یو څیز بلا سره درشي او د یخ نه ایسته وسېځي ختمېږي دې ته احتناک او احتناک په یو څیز باندې غالب کېدلو ته هم ویله کېږي ته په مکمل غالب شي تفسیر اصل کلام وایي چې احتناک چې کوم دی دا د دې معنی دا هم ده چې یو شي کې واګې واچي او کنټرول یې کړي نو په دې ځای کې د شیطان مقصد دا ده چې انسانان به زه به کفر او په شرک په ګناهونو کې دومره ډوب کړم چې ایسته به ختم شي دنیا به هم خراب شي قبر به هم خراب شي آخرت هم دا داسې دی لکه د یخ نه چې دي تباه کړی مکمل تباه شوي او که په معنا د غالب کېدلو شي نو هم دغه مضمون سمون خوري چې زه به غالب شم په دوی باندې اکثر انسانان به ګمراه وي په اکثري دنیا به اسلامي نظام نه وي اکثري خلک به د شریعت موافق ژوند نه تېروي بس زما به غلبه شي دا د شیطاني غلبه ویل کېږي او د غلبه یې ثابت کړې ده او که په معنا د کنټرول واګې اچولو شي نو هم دغه مضمون صحیح کېږي چې دا شیطانان به د انسانان به داسې کنټرول کړم چې په کوم ځای کې زما حکم چې بس د ګناه موقع هلته به زه زغلوم ګناهونه به کوم او د نیکۍ او دیندارۍ په خوا باندې به هم نه ورځي لکه څنګه چې سړی اس کې واګې اچولي او د مالک خوښه ده چې په کوم طرف یې زغلی دا خپل اختیارات پکې نه چلیږي دغه شان کې شیطان وویل چې دا انسانان به زه داسې کنټرول کړم چې بس زما په مرضۍ باندې به ژوند تېروي چې په کومو ګناهونو یې وراچوم خپله مرضۍ باندې به دا هېڅ هم نشي کولی او د الله تعالی د دین تابع به نه وي بغیر د لږو خلکو نه چې لږ خلک به داسې په هر ځای کې وي چې به د شریعت موافق دین باندې به عملي په هر ځای کې او دا هم تاریخ دغه شانته کې روان دی قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا قال اذهب نو الله ورته ویل لاړ شه ځه د دې ځه مطلب دا دی چې تا ته مهلت میلاو شي نور ځایونو کې به دا مضمون راشي چې د مهلت وغوښتو چې قیامت پورې راله ژوند راک نو الله تعالی ورته ویل چې ځه یعنې مهلت مې درکړی دی ځه ژوندی به ګرځې او ته دغه خبره کې چې خلق گمراه کوم نو فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا هغه چا چې تابعداري وکړه ستا د دې خلکو نه د آدم علیه السلام د اولاد نه نو یقینا جهنم ستاسې بدله پوره تاسو تا مو ته وراچو مستا غونډ لښکر او دغه خلک چې ستا یې اورېدلي دا ورته هم وراچو نو جهنم د هغې دپاره تیار دی که په دنیا کې به سزا ورکړله هم ټیک ده بیا قبر ته یې راتګ دی قبر کې به حالات بل شانته کې شي او آخرت کې خو ډورانه بچ کېدی نه شي هلته پوره سزا به ته خامخا میلاویږي نو الله تعالی طرف نه ورته هم زبردست تخویف ورکړی شو چې ستاسو خیر ګورې شته نه ستا او ستا د ملګرو خیر بالکل نشته دې ځای کې شیطان چې کوم مخالفت کړی دی نو مخالفت کې د چې کوم سوالات وړاندې کړي د الله تعالی د حکم په مقابل کې هغه دا دی چې دا آدم علیه السلام نه زمانه ولې غوره کړو او زه دې غوره په کار وم د دې غوره کړو دې ځای کې دې جواب ذکر نه شو چې د شیطان نه دغه سوال جواب څه په کار هغې وجه دا ده تفسیر باندې قرآن وایي وجه دا ده چې الله تعالی خالق او مالک د ټولو کائناتو مالک دی د الله خوښه د څه حکم کوي نو مخلوق به یې بس سر سترګو مني په دې ځای کې به چلونه نه کوي چې ما پې پوهه کړه چې د دې کې څه حکمت دی وایي د دې مثال په دنیا کې تاسو داسې واخلئ یو سړي ځان له مزدور او نوکر ساتلی او نوکر ته ووایي چې پلانې کار ته لاړ شه ویک دا نوکر نشي کولی چې مالک ته ووایي چې په دې کې ستا حکمت څه دی او مطلب دې څه دی او ته پکې غواړې څه که دا نوکر د مالک د دې سوالات وړاندې کړي نو مالک به ټیک شړي پرېږدي به نه ستا زما په دې خبرو کې څه کار دی خو بس ما مزدور مقرر کړی کار کوه کار ته دې لېږم نورو کسو کې دې څه کار دومره پلار ولې جوړېږي نو چې کله یو عام دنیاوي سطح باندې یو مالک د مزدور دا مقولیتوب نشي برداشت کولی نو بیا یو مخلوق د خالق په
در کې داسې خبرې کوي چې ما پې پوهه کا او دا دې ولې کړې دا په دې کې څه حکمت دی دا خو عقل مني چې دا یو بېادبۍ نه ډک مضمون دی نو د دې جواب ته ضرورت شته تفسیري جواب لدې دا دی چې د کائناتو خالق ته ټول اختیار دی چې چا له غوروالی ورکړي او چا نه ورکړي د چا پکې کار نشته دا د خالق سره ټول اختیار دی او د هیچا حق نه جوړېږي چې په دې ځای کې سوالات وړاندې کړي واستفزز من استطاعت منهم واستفزز استفزاز چې کوم دی نو په عربی کې دا یو شی په منځ باندې کټ کولو ته ویل کېږي دې ځای کې معنی دا ده چې واستفزز او کټ کا خلق د حق نه من استطاعت منهم د بچا منو چې ستا واس کېږي د دوی خلکو نه هغه حق نه رابیل که خپل ناجایزو کې اخته که ستا خپله خوښه ده عام خلکو استفزاز په معنا د دوکه کولو خویولو سره مخیستلی دی دغه معنا هم سمون خوري لیکن د لغاتو کتابونو لیکلي د استفزاز یو شی په کټ کولو ته ویل کېږي نو د الله تعالی د حکم مقصد دا دی چې کم کسان ته د حق نه رابیلولی شي کټ کولی شي خپل کار جاری وساتي کټ کوه بے صوت که بخپل آواز باندې خلق د حق نه رابیل که واجلب علیهم بخیلک ورجلک او راواړه و به د خلکو باندې د آدم علیه السلام په د اولاد باندې راواړه و بخیلک خپل سواره لښکر سور لښکر چې کوم سره سوالیانې ورسره ورجلک او پیاده لښکر چې کوم پیاده را روانې ټول راواړه و یعنی خپله پوره انرژي به دې کې خرج کړه چې څومره دې وس کېږي څومره تدبیرونو ته معلوم دي دا ټول استعمال کړه هېڅ شی پرې نه دی وشارکهم فی الاموال او شریک کې په خپل مالونو کې شریک شو سره په مالونو کې هم اول اولاد په اولاد کې هم وعدهم او وعدي وسره وشروک وما يعدهم الشیطان الا غرورا او وعده نه کوي د انسانانو سره شیطان مګر د دوکي ان ټول وعده د شیطان د دوکي د بده کې رښتیا بالکل ناراضي مزګ دې ذکر کې الله تعالی شیطان ته ویل چې د حق نه کم خلق ترابیل ولې شي نو رابیل کې او بس چې سره رابیل کې خپل आवाज سره رابیل کې به आवाज اوس دې سوال دا دی چې د شیطان आवाज څنګه او د आवाज چې اوریدل دي په دې باندې خلک څنګه گمراه کیږي څنګه بیلاری کیږي څنګه حق نه رابیلېږي نو دې څنګه کې یو قول چې کوم دی د امام ابن جریر رحمه الله دی امام ابن جریر رحمه الله وایي چې هر هغه دعوت او هر هغه کار هر هغه لوبه چې انسان مشغولای د دین آسماني دین او گمراه کوي تقه د شیطان आवाज دی یعنی څومره کارونه باندې د انسان څومره کارونه او څومره خبرې چې د انسان د گمراهۍ سبب جوړیږي دا ټول د شیطان په आवाज کې داخل دي دا د ابن جریر رحمه الله راي ده دې ځکه کې د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما کم چې رئیس المفسرین کې د نبی عليه السلام د طرز ویلي او نبی عليه السلام د رئیس المفسرین ویلي او دا په صدور صحابه کرامو کې چې کم د عبادلې اربعه ویل کېږي او لوی علماء هغه یو دا هم دا وجه د شیطان आवाज چې کوم دی نو دا سندري او سازونه دي سندري او سازونه چې کوم دي د شیطان आवाज دی او دا چې څوک ماوري نو سړیتوب کار به ونه شي دی باره کې د یو دلیل بلم پیش کړي د حدیث مبارک پرانا کې چې نبی عليه السلام فرمایي چې الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع وای دا سندري سازونه چې کوم دي نو دا پر ځل کې د منافقت او ګناونو د جذبت د سره ولاړی لکه سره چې فصل وکړي او بیو بکی او بس په درې مورا شوار چې پټه شین ولاړ دغه شان حال د سندرو سازونه دي چې څوک یې ماوري نو بدري ورځو کې بدن یو لوی ګمراه جوړ شوی چې دا رئیس المفسرین دی او صحابه نبی عليه السلام شاګرد دی لوی صحابه کې دی دا قول حمریخي په دې کې سبب اختلاف نشي کېدلی دا صحیح قول دی اوس مخکې د ابن جریر قول چې وسره راواخلي نو دومره وشول د ابن جریر قول عام دی هم پکې دا سندري او سازونه شامل شو او هم پکې نور کارونه هم شامل شو نور د جلونه او سازشونه اگر ډرامې واخله چې کم د عام ټي وي ګانو باندې چریک خلک تناسب موضوع تپرید کرکټ د جمعې په ورځ باندې کرکټ سراټي خلک جمعې مانځ ته لاړ نشي او چې کله د کرکټ میچ رواني نو منځونو کې خلک ډېر کم محدود خلک دي غرونو کې خیخ او خاجو کې خلک کم کوزي دا نور ډېر شیطانی لارې شته چې خلک دین نه اړي نو دغه ټول په دې کې شامل شوي د ابن جریر رحمه الله د
تحقیق مطابق. او د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما د تحقیق مطابق دغه باره کې بحث را نه چې دغه دیو کنه دي خو سندري سازونه خو یقیني دا به معلوم دي چې دا به شامل دي. امام قرطبي رحمه الله وی د دین عبد الله ابن عباس تحقیق نه معلومیږي چې سندري سازونه په اسلام کې د سخت حرمت سره سم انسان د دین نه هم باقی کوي. او ډیرو خيارانو کتابونو کې لیکلي دي چې ساز او سندره د زنا منتر ده. څنګه مارته منتر وي او کوم شی چې دغه ورته وي وغیرہ راوزي او تابع کیږي. نو دغه شان ده کې کوم انسانان چې داسې اوري هغه انسانان به خامخه بیلاری گمراه وي او دغه معاشره کې بر زناکاری او فحاشي عام بازار جوړي. د دې تایید د نور روایتونو هم کیږي چې نبی علیہ السلام فرمایي چې قیامت کې به دا فتنې د سره برسره شي چې سړی به سحر مسلمانې ماقام به کافری او که ماقام مسلمانې نو شپې شپې به کافر شوی سحر لبه کافری. نو سحر مسلمان ماقام کافر ماقام مسلمان سحر کافر داسې فتنې به. په دغه زمانه کې نبی علیہ السلام فرمایي چې سندري به داسې عامي چې خلک به حرام نه ګڼي او د دې به عام رواج هر څوک به اوري هیڅ څوک به بد نه ګڼي یو رواج غوندې شی به تصور شي. اوس ګوره فتنې عام کیږي نو د فتنو د عام کېدو نمک بس شي کیږي سندري به عام کیږي. سندري چې کله عام شي فتنې به بس ور رواني بیا. نو د دغه نه معلومیږي دا چې د سندري او سازونه د شیطان आवाज دی. در تفسیر قرطبي تحقیقات دي. واجرب عليهم بخيلك ورجلك او راوړه په دې خلکو باندې خپل سواره لخکاري او پیاده لخکاري دای لفظي معنا. اوس دغه باس ترازو چې د شیطانانو سره د سواري لخکاري او پیاده لخکاري څه شی د حقیقت کې ځنې سواره ګرځي پیاده ګرځي کنه دا څنګه د دې مطلب څه دی. اکثر علما رائے دا ده چې د دې مطلب دا ده چې خپل پوره قوت استعمال کړه. دغه لفظي معنا ده لیکن د دې معنا دا ده چې خپل پوره قوت استعمال کړه. د خلکو به ګمراه کولو کې چې څه شي هم ته استعمالول شي کم چلم درځي اس ناکامونه کې هر څه استعمال کړه. نو د دې مطلب شمانه شول. نو بیا هغه کې موږ دا باس را نه غواړي چې یاره دې کې څوک پیاده ګرځي کنه پس ورلو ګرځي دا هغه تحقیقاتو پته ونه لګیدل بلکې ځکه چې هغه لفظي معنی خود دغه دا لیکن مطلب خو دغه نه دی. مطلب خو دا دی چې خپل پوره طاقت پکې استعمال کړي. لیکن دې ځکه کې د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما تحقیق دسي دی چې د شیطان لخرې چې کوم نه یوازې پیریان نه دي چې یوازې پیریان شیطانان بغړځي او نوري نشته بلکې سورۃ جن کې سورۃ الناس کې براش چې من الجنه والناس شیطانان په انسانانو کې هم یې پیریانو کې هم دي. انسانانو شیطانان چې کوم خطرناکي دومره د پیریانو خطرناک نه نو بس د انسانانو کې هم شته. اوس په انسانانو کې چې کوم دي دغه انسانان چې کوم گمراه خلک په مسلمانانو حمله کوي او مسلمانانو سره جنگونه راځي او دغه لخرې د کافرانو چې کوم دي دغه باطل قوتونه د کله بیا در رواني کله بس سوار رواني سوارلې وسور سره نو بده ځکه کې دغه خو ښکارا په ښکارا باندې دوی شامل شو چې به خیلکه ورجلکه نه هغه لخرې مراد چې کوم انسانانو کې دي هغه کې پیاده مرাজি او په سوارلو باندې هم راځي دغه ښکارا معلوم شو. او تفسیر مال قرآن وایي ممکن ده چې په دې کې ځنی پیاده ګرځي او ځنی سوار ګرځي یقیني نه ده ممکن ده چې دسي دغه شان ده کې امام ابن جرير رحمه الله وایي چې کم خلق د دین خلاف کار کوي باطل قوتونو د پاره کار کوي نو دغه خلق چې کم دین وسوک پیاده ګرځي او کور کور ته ورځي غلط دعوت چلای غلط نشریات چلای یو باطل قوت ته پاره او ځنه سره سوالای ور سره هغه مالدار هغه سره سوالای ور سره بس ورلوګي ګرځي یک په دې زمانه کې هغه ټینګ بیاستونه استعمال او کچر دې زمانه کې بګاړي استعمالای موټر سایکل به استعمالای نور شي نه به استعمالای نو باندې سره د جنگي خلکو سره سم دغه باطل قوت د پاره چې کوم دعوت چلیږي هغه دوه قسمه ریزنی چې کوم دي بس ورلوري ځنی پیاده دي نو دغه زنده د بی خیدکه ورجلکه تحقیق سره دې نه مراد دي سو کې مصداق جوړې دي شي. وشاركهم في الاموال والاولاد او الله تعالی شیطان ته وایي چې تو سره شریک شه په مالونو کې او په اولاد کې. د شیطان د انسانانو پر مالونو کې څنګه شریک کیږي نو د دې ځکه کې دا تفسیر قرطبي تحقیق داسې دی چې شیطان چې په مال کې شریک کیږي نو په دې طریقه باندې شریک کیږي چې کله مال په حرامه طریقه باندې سړی ګټي دا د څه شوله کې شیطان چې پکې شریک شوی ځکه شیطان مذهب اختیار د الله مذهب دا و چې حلال ګټه حرام نه ځان سات شیطان و چې نه حرامو کې ورګټ شو ته او د حرامو کې ورګټ شو چې ورګټ شو نو دا څه شو چې د مال کې د شیطان ور سره شریک شو. دویم
دغه مال چې د حلالو زګینو نه ګټلې دی لیکن دغه مصرف چې کوم دی حرام دی، بناجایز زګینو کې خرج کیږي، بډم خانو باندې خرج کیږي، رنډي خانو باندې، بس په نورو ګناہوں باندې خرج کیږي، ناجایز ذرایو باندې د اسلام او د دین په دشمنی کې لګیږي، نو دغه مال چې کوم دی کې هم شیطان شریک شو. نو مطلب دا چې کله مال ګټي او حرامونو شیطان به شریک کیږي، شریک شمار شو. کله چې دغه مال غلط خرج کړي نو هم شیطان به شریک شو. دغه نه علاوه دغه مال چې راوالي د الله د نوم نه بغیر د بل چا په نوم یې نظر کی، دا هم شیطان به را شریک شو. دا په مال کې د شیطان شراکت داری شو. ول اولاد اپ اولاد کی په اولاد کې شیطان چې کله شریک کیږي نو مال قرآن تحقیق دسی کړی دی چې اولاد کې شریکواله دا چې کله اولاد په ناجایز طریقه باندې پیدا شي، حرامه طریقه باندې، لکه ډېرو ځایونو کې بدلار کوڅو کې منتلې کیږي، یتیم خانو ته بیا وړل کیږي، هغه لپاره د عیدی ګاډي چې کوم دین ورګرځي، نو بدغه اولاد کې باقاعده شیطان شریک دی. او دسی اولاد تجربه ثابته کړي د جرتین د لپاره زبردست ناسورم ثابتېږي. به کوم ځایونو کې چې دا تربیت کیږي غټيږي، دا خبره هم بيخي واضح ده چې د دین د لپاره یو ناسور جوړيږي، نو دغه اولاد چې کوم دین او دیګه هم شیطان شریک دی. او بده باندې چې دا اولاد څنګه گمراه کیږي او شیطان به څنګه شریک کیږي، نو علامه عبدالقادر جیلانی رحمه الله په دې باندې مستقل یو کتاب موجود دی، غنیت الطالبین باندې چې داغه تحقیقات دلته کې بس په حال ممکن نه دي. دغه شان د کې د اولاد لپاره غیر اسلامي نمونه خدل، ناجایز نمونه خدل، لکه هغه نمونه چې کوم شرکی نمونه عبدالحارث، عبدالغزا، عبدالنبی او دې طریقه باندې کوم غیر شرعي نمونه هغه خدل، د په اولاد کې شیطان شریک ول دي. تفسیر اصل کلام ذکر کړی دي چې اولاد لپاره حرام رزق ګټل او ورکول د په اولاد کې هم د شیطان شراکت داری شولا، او اولاد ته غیر شرعي لباس اغوندول او د کافرانو سره مشابه کول، لاغي اجامت او کپڑے غیر شرعي چې کوم دي جوړول، دا هم په اولاد کې د شیطان شراکت داری د تحقیق او تفسیر اصل کلام دي. نو دې ځکه نو د اندازه ولګو چې دا دغه چې کوم دي پر اجامتونو کې یو اجامت دی چې دا سړی تیر چپیر خرولې، دا سړی مسخرولې او دا بار کپړې پریخي، دغه اجامت ته په زمبه د علاقې کې خلک پوجي کاټینګ وي، د یو لنو میخي د کوم څنګه نه بيجات شوی دی اجامت ته په حدیثو کې فزع وي، قزع چې کوم د بقاف باندې نبی عليه السلام وایي چې دا حرام ده او د يهودي اجامت دی. نو په دغه طریقه ترتیب سره هغه خلک چې ماشومان له دانه مونږ ته واړه کوي، نو د اصل کلام له تحقیق مطابق دا هم په اولاد کې شیطان شریک کول شو. وما يعدهم الشيطان الا غرورا، او وعده نه کوي د خلکو سره شیطان مګر دوکي وعده وسره کوي. شیطان د انسان دشمن دی، دا غي یو وعده مرشتونه نه، دا ټولي غدارې دوکه بازي دي.